د ټولو ناول خو د خپلو ټولو مشرانو، د خپلو رونو، د خپلو ملګرو، د خپلو کشرانو، د خپلو بچو او د میندو د خویندو ډېره زیاته شکریه ادا کومه چې چا په دې الیکشن کې موږ سره مرسته کړې ده، ملګرتیا یې کړې ده، خواري یې کړې ده، ستړی یې کړې ده، دعاګانې یې کړې دي. د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کومه. بل گزارش دا کول غواړم چې انشاءالله ان قریب دا خواهش لرم او دا ضرورت هم ګڼم چې روانو ورځو کې د مردان د ولس سره او بالخصوص د مردان د ذمهوارو ملګرو سره به یو تفصیلي ملاقات او نشست کومه چې په کوم کې به مونږ د موجوده حالاتو په حواله او د روان چې کوم د پارټۍ معاملات دي د هغې په حواله به تاسو سره صلاح او مشوره کوو او انشاءالله د هغې په رڼا کې به خپلې فیصلې کوو. ځکه چې د دې نه مخکې په باچا خان مرکز کې زموږ د صوبې صدر صاحب او صوبایي تنظیم اجلاس شوی دی او په هغې کې بعضې فیصلې شوي دي او ظاهره خبره دا ده چې کومې فیصلې په هغه اجلاس کې شوي دي نو هغه د پارټۍ فیصلې دي او موږ به خپل لایعمل انشاءالله د هغې فیصلو مطابق ترتیب کوو او جوړو به. ملګرو مشرانو زه په دې حواله تاسو سره چې کومه یو بله خبره کول غواړم نو هغه د الیکشن نه پس زما د استعفام ده. که بعضې ملګري په دې معنې خپوي او یا د بعضې ملګرو دا خیالي چې خدای مکه زه مایوس یم یا ما همت بایللی دی نو شکر الحمدلله نه ما همت بایللی دی او نه زه مایوس یم، زه یو سیاسي کارکن یم او زه په سیاست پوهېږم، زما حوصله په ځای ده او انشاءالله د یو نوې حوصلې سره به د خپل ستړی آغاز کوم. خو بعضې خبرې د اصولو وي. ما د هغې اصول په بنیاد استعفا ورکړې ده چې د کوم اصول په بنیاد زما خدای بخلي نیکه خان عبدالولي خان په 1990 کې استعفا ورکړې وه. ما د هغې اصول په بنیاد استعفا ورکړې وه چې کوم اصول په بنیاد زمونږ مرکزی صدر صاحب، ملی رهبر اسفندیار ولی خان صاحب او الله د مغفرت نصیب کی مور بیوی په 2002 کې استعفا ورکړې وه. ما هم د هغې اصول په بنیاد د استعفا ورکړې ده او په دې حواله باندې هیڅ نور وجه نشته. د اصولي زما موقف و او د هغې په بنیاد ما د استعفا ورکړې ده. حالانکه ستاسو مشر او زما مشر محترم اسفندیار ولی خان صاحب هغې اصرار دا او هغې زما استعفا نه منظوروله، د هغې اصرار دا و چې زه دا استعفا نه منظورومه او خدای شته چې ما لږه ګستاخي مو کړه او کیدای شي ما نه مشر په دې لږ خفه می چې زما اصرار هغې ته دا او په لومړني ځل په ژوند کې چېرته ما اصرار وکړه خپل مشر سره چې نه جي ما د یو اصول په بنیاد د استعفا ورکړې ده او ستا د کشر په حیثیت زه دا خواست تاسو ته کوم چې تاسو به خامخا زما د استعفا منظوروئ. نو لہذا اوس ضرورت د دې خبرې دی چې موږ سره کینو، مشوره وکړو، یو ترتیب برابر کړو، د را روان وخت دپاره خپله منصوبه بندي وکړو، خپل تیاري وکړو. زه په خپل بیلات باندې نیم خپه، زه د پارټۍ په بیلات هم داسې نیم خپه چې زه ووایم چې خدای مکه بس هر څه زموږ دپاره ختم شو. او په یو خبره دردمند یم چې را روان وخت کې د دې فیصلې به پښتونخوا او پښتنو ته نقصان وي، ځکه چې په پنجاب کې او په مرکز کې او په سند کې ښکاري دا چې څه حکومتي ډانچه به وي نو پښتونخوا کې ما ته داسې ښکاري چې را روان وخت کې به انتظامي او مالی بحران زموږ چې کوم دی نو دا به شدت اختیاري او بهرحال وخت سره به ګورو، هغې اندازه به الو. زه یو ځلې بیا ستاسو د ټولو ډېره ډېره زیاته شکریه ادا کومه چې تاسو کومه مرسته او کوم همت او کوم کوششونه کړي تاسو نه ده پاتې، تاسو پوره کوشش او پوره همت کړی دی، تاسو نه ده پاتې، خو بس الله ته به نه وه منظوره. یو ځلې بیا کتونکو ستاسو د ټولو ډېره ډېره زیاته شکریه ادا کوم او انشاءالله را روان وخت کې به زر تر زره انشاءالله بیا سره ملاویږو او مشاورت وکړو.